بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زما د قبایلو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، غیرتمندو قبایلو ټولو لا په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خبرې خو ډېرې وشوې او زما په خیال ملګري به تنګ شوي مي، خو چې څنګه صوبیدار حاجي خبره وکړه چې موږ دلته 2 غنټې انتظار وکړو، نو زه چې کوم دي سهار 8 بجو نه د ستاسو په دې انتظاماتو کې لګیا وم او ما سهار مونځ نه بعد ویده شوی یم او د هغې نه بعد چې کوم دي دا راپاڅېدلی یم، انتظامات مې کړي دي، نو ما هم خوب نه کوو، د ستاسو انتظار مې کوو، د ستاسو په میلمستیا کې لګیا وم. د هغې نه بعد زمونږ ډېر درانه قدرمن غیرتمند مشران چې چا خبرې کول غوښتل، خو دلته چې کوم دي ټایم کم و. زمونږ سابقه سینیټر صاحب عبدالرشید صاحب هغه هم خپل ټایم مالا وقف کړو، دغه رنګې چې کوم دي زمونږ نور د وزیرستان ملګري وو، نور ډېر مشران پاتې شو، خو بهرحال خبرې ډېرې دي او موده یو ده او موده دغه ده چې کومې خبرې دلته وشوې چې موږ نه میلیټري اپریشن منو او نه ډرون اټیکس منو، خو د هغې لپاره لا عمل باندې ډېرو ملګرو خبرې وکړې او په هغې باندې به اوس زه راځم. زمونږ دروند ملګري د اپوزیشن نه راغلي دي، عدنان وزیر صاحب، ریاض بھائی د کورم نه، مونږ هغې ته د زړه د کومې نه د زړه درزاوۍ نه هرکلی وایو، په خیر راغلی، ستړي مه شئ. عدنان بھائی خبره وکړه چې د ایکشن ایډ آف سیول پاور چې څنګه ما پهله تقریر کړو، په پهله تقریر کې ما دا ویلي وو چې دا به درته انشاءالله په پهله کیبنټ کې الوزوم او په پهله کیبنټ کې مې په پهله ایجنډه باندې راوستو، په پهله ایجنډه کې مې الوزولی وو. دغه دلته اوس مسله سره مسله دا ده چې په دې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور کې تقریبا 970 دهشتګرد چې دی ورته دهشتګرد وایي، هغه کسان چې کوم دي دی په مختلف ځایونو کې پټ کړي دي. ډیټینشن سینټر یې ورته وایي، د دوی په نګرانۍ کې دي. ما ورته 3 ځل لیټرې وکړې ځکه چې د های کورټ چې کومه فیصله ده هغه فیصله دا ده چې څنګه ایکشن ان ایډ آف سیول پاور موږ واپس واخلو، اوچتې کړو، نو ډایرکټ به چې کوم ډیټینشن سینټر دي دا به سب جیل ډیکلیر شي او د هغې نګراني به چې کوم دي صوبایي حکومت او زموږ پولیس ډپارټمنټ کوي. نو اوس چې زه ایکشن ان ایډ آف سیول پاور د سپریم کورټ نه یا چې کوم دي د های کورټ نه واپس اخلم او په هغه ټایم باندې چې کوم دي دا ویډرا شي او دغه سب جیل ډیکلیر شي او ما ته دا پته نه وي چې په 970 کسانو کې دننه څوک دي. 3 ځل مې ورته لیټر وکړل د صوبایي حکومت د طرفه، ما ته هغه ډیټیل نه راکړي. دا 970 دهشتګرد نه تاسو ته پته شته چې څوک دي، نه صوبایي حکومت ته پته شته چې څوک دي، نه جیل انتظامیه یا زموږ چې کوم ہوم ډپارټمنټ دی هغې ته پته شته چې څوک دي. په دې کې به مسله صحیح چې کومه بیانیه د پیله ورځې نه دوی جوړه کړې ده زما خلاف چې دا د دهشتګردو ملګری دی، نو چې هلته نه موږ څنګه دا ایکشن ان ایډ آف سیول پاور واپس واخیستو او دلته دي دا 970 دهشتګرد پرېښول یا چې کم پکې ملګري دي هغه یې پرېښودل او سبا چې کوم دی هغه لیټر ګرځي چې دا وګوره موږ درته ویل نه چې دا د دهشتګردو ملګری دی، خپل ملګري یې وزغلول. خو چې کله ما سره د 970 کسانو لیست او دې ما ته هغه کسان حواله کوي او زه ورته ټیک مارک کوم چې او دا دې راته حواله کړی دی، دا دې راته نه دی حواله کړی، نو زما سره به قانوني جواز مي، اخلاقي جواز مي، زه به ورته وایم چې وروره دغه چې کوم دی زما سره ماله دې حواله کړی او دا دې نه و حواله کړی. بهرحال یاره په ما کې شته نه، الحمدلله. زه صرف یو د الله نه یېرېږم، نور چې په ځمکه باندې څوک ځان ته خدای وایي. پرون مې ورته چې کوم دی خبره کړې ده، نن ورته وایم، سبا به ورته وایم چې زما رب یو دی
او ته چې هر څومره دلته ځان ته خدای ووایې دا به فرعون هم ویل او انشاءالله پرون دې خلاف هم نن دې خلاف یم سبا به دې خلاف هم انشاءالله. زما درنو قبایلو نن خصوصي توګه باندې دا جرګه زمونږ چې څومره د قبایلي سیمې سره تعلق ساتي هغه ټولو پارلیمنټریان چې هغه د هرې پارټۍ نه دي د هغو په مشوره باندې دا لویه جرګه نن موږ راغوښتې ده. نن زه ډېر خوشحاله شوم چې کوم څومره مشرانو خبرې وکړې. د ټولو نه اول خو زه چې دلته په چیک پوسټ باندې کم د آرمي والا بدماشان ولاړ دي د هغې په شدیدو الفاظو باندې مذمت کوم چې هغې کومه رویه ده ستاسو سره دلته وکړه او زمونږ پارلیمنټیرین سره یې وکړه. دلته یو سپایي راپاسي او زما قبایلي مشر ته لاس ورکوي زما سپینګیري ته لاس ورکوي د هغه بېزتي کوي. شرم درته پکار دی په دې وردی باندې چې تا اچولې ده. شرم درته پکار دی ځکه چې په دې وردی باندې زما د شهیدانو وینه ده په دې وردی باندې زما د غازیانو وینه ده. د ستاسو دغه رویه دا د بغیرتوب رویه هغه شهیدانو ته چې کوم دی دک او درد ورسوي د ستاسو دغه رویه هغه غازیانو ته دک او درد ورسوي چې څوک چې کوم دی زما دشمن سره جنګیږي هلته شهیدیږي هلته غازیان کیږي. دې رویه په وجه باندې خلک د ستاسو نه نن نفرت کوي. د ستاسو په دې رویه په وجه باندې خلک نن د پاکستان جنډې ته ودرېږي نه. د ستاسو په دې رویه باندې خلک نن غرونو ته ختلي دي په بلوچستان کې او د خپل الګ د بیل ریاست ډیمانډ کوي. دغه رویه ده که نه چې کوم نفرت پیلاوي همدغه رویه ده چې نن په پاکستان کې امن نه راځي. همدغه رویه ده چې خلک په بغاوت باندې مجبوره دي. همدغه رویه ده چې خلک د ستاسو د مشرانې نه انکار کوي. تر کومه پورې به د ستاسو دغه رویه صرف په دې وجه باندې چې دا زما میلمانه دی او ته به یې ته بېزتي کې ته به ورسره بېشرمي کې او دا به زما نه منحرفه کېږي دا به ما ته بد رد وایي صرف د دې په وجه باندې شرم درته پکار دی په دې رویه باندې. دا لویه جرګه چې دلته په چیک پوسټ باندې کم د آرمي کسان ولاړ دي کم د فوج کسان ولاړ دي په دې رویه باندې دغه لویه جرګه د دې شدید الفاظو باندې مذمت کوي. ملګرو دا جرګه د ډرون اټیکس خلاف د ملیټري اپریشنز خلاف راغوښتل شوې ده. په ډرون اټیکس کې او ملیټري اپریشن کې چې کم کولیټرل ډیمیج کیږي کم معصوم خلک مري کم زمونږ ځوانان ماشومان زمونږ باعزته باحیا باکرداره ښځې شهیدیږي. دغه جرګه دغه ډرون خلاف راغوښتل شوې ده. مسلسل لګیا دي د 2007 نه شروع دي تر ننه پورې ډرون اټیکس او ډرون اټیک نه منو او ډرون اټیک نه منو اوسه پورې یې وایو خو د دې نه بعد به یې عملي اقدامات کوو انشاءالله تعالی. دغه جرګه دغه لویه جرګه د دې دپاره راغوښتل شوې ده. تقریبا د 22 کالو نه مسلسل 22 غټ ملیټري اپریشن د 14,000 نه زیات انټیلیجنس بیسډ اپریشن وشو اوسه پورې امن نه راځي. چې دا کم اختیار د ستاسو سره دی د دې جرنیلانو سره دی چې وزیر اعظم هم د دوی سره عدالت هم د دوی سره ټوپک هم د دوی سره ټینک هم د دوی سره آئین هم د دوی سره قانون هم د دوی سره صرف د 100 ورځو دپاره دی دغه اختیار ماته راکړي که امن مې درته رانهوستو زه به قبایل نه یم. د دې انټرست نه دی امن راوستل ځکه چې دا خو ډالري جنګ دی د دې پکې جیبونه ډکېږي دا به ولې امن راولي چې امن شو د دې کار ختم شو خو مونږ به یې راولو انشاءالله تعالی. ټولو نه اول چې څنګه ما وویل چې په 100 ورځو کې به درته انشاءالله تعالی امن راولم. خو که فرض که بیا څوک دا وایي چې ته وزیر اعلی
او ته بې اختیاره نو زه خو په خپل انتظامي امورو کې با اختیاره یم خپل د پارټۍ په امورو کې با اختیاره یم خو چې یو کس د ټوپک په زور باندې د ډنډې په زور باندې د بند کمرو فیصلې دلته امپلیمنټ کوي د دې حل خو زما سره بل نشته خو یا یې چې کوم دي پر امن احتجاج حل دی او یا یې به زم ټوپک راخله خو مونږ خو پر امن جدوجہد کوو څنګه عدنان به خبره وکړه چې مونږ هم ټوپک راواخلو نو په مونږ کې او په دا دهشتګردو کې خو فرق پاتې نه شو زمونږ ټول جدوجہد به دا قبایلو ځوانانو خاص کر تاسو ته چې زما څومره د پښتنو د قبایلو ځوانان دي چې د دوی دا کوشش دی چې تاسو په دې باندې مجبوره کړي چې تاسو غلط قدم واخلئ تاسو په انتشار باندې دوی مجبورئ دوی غواړي دا چې تاسو داسې غیر آئینی او غیر قانوني کارونه وکړئ چې څنګه د 22 کالو نه را باندې اور بل کړی دی داسې مزید اور را باندې بل کړي خو زمونږ جدوجہد به د آئین او د قانون لاندې زمونږ جدوجہد به د پاکستان د جنډې لاندې زمونږ جدوجہد به د پاکستان د قومي ترانې لاندې مونږ به د ریاست د هر یو اقدار د هر یو حکم د هر یو آئین کې د هغه چې څومره شکونه دي د هغې لاندې کوو خو که بیا خامخا یو کس وایي چې زه آئین نه منم زه قانون نه منم او دا چې کوم دي زه د بوټ لاندې راولم نو بیا خو زمونږ سره مې اختیار شته که نه مونږ خو به هم یو فیصلې ته ځو که نه چې کم کس آئین نه مني زه بیا یو سل ځل نه منم چې کم کس قانون نه مني زه بیا یو سل ځل نه منم چې کم کس په ما باندې راځي نو بیا چې کم دی د پښتو روایت دی چې زه به چې کم دی د خپل ډیفنس اختیار زما سره وي زه به خپل ډیفنس کوم خو چې تر کومه پورې زما آئین او قانون دی تر هغې پورې به زمونږ پوره نه جدوجہد دي د آئین او د قانون لاندې به د پاکستان د جنډې لاندې به چې څنګه دلته تقریبا ټولو مشرانو خبره وکړه چې موږ مذاکرات کول غواړو دا هغه خلکو سره چې د کمو خلکو د وجې دا حالات دي دا یوه ټرایي به پرې بله هم وکړو د خپلو د دې مشرانو ځکه چې د جرګې فیصله او دا زمونږ چې کم پارلیمنټیرین دي د ټولو پاټو والا د هغو فیصله هم دغه وه چې کومه لویه جرګه ده د دې نه د یو ورکوټې جرګه بیا جوړه شي چې په هغې کې د هرې ضلعې سیاسي سماجي د هر مکتبه فکر کس نمایندګي هم وي پارلیمنټیرین هم وي او زمونږ قبایلي مشران هم وي نو د دې نه به چې کوم د ستاسو سیاسي اتحاد دی په هره ضلع کې هغه به مشترکه یو کس راکړي یو به زمونږ پارلیمنټیرین شي چې هغه د هرې پارټۍ والا دی او یو به قبایلي مشر دغه چې کم دي تاسو په 2-3 ورځو کې زه به خپل هم د ټولو مشرانو سره رابطې کوم د دې نه به یو ورکوټې جرګه جوړه کړو د دې خلکو سره خان مرجان حاجي تعلق لږ ډېر دی زما خو ورسره نشته خو دا چې کم دي د دوی سره به هم دلته به هم جرګه وکړي هغه کمیټي یا هغه سب جرګه او د فیډرل ګورنمنټ او دغې ادارو سره به یې هم وکړي هلته په وفاق کې یو موقع به دې ته ورکړو د هغې نه بعد چې څنګه هارون رشید به یې خبره وکړه چې حل یې صرف دغه دی چې د دې ځای نه به ځو انشاءالله تعالی په د اسلام آباد کې به ورته کینو انشاءالله څوک کم کم ملګری په دې باندې اتفاق کوي که فرض که د دوی دا جرګه ناکامیابه شوه نو اسلام آباد ته به ځو ټول به ځو انشاءالله تعالی او بیا به چې کوم دي یا امن راولو یا به هم په کفن کې راولي بله خبره به پکې نه وي انشاءالله تعالی د دې سره سره دا خو وشوه جرګه ملاقاتونه او که فرض که په هغې کې کامیابي ونه شوه نو بیا چې کوم دي د اسلام آباد رخ او دا به انشاءالله تعالی زه تاسو ته ښیم دا به ضرور کوو انشاءالله تعالی د دې سره سره
ډرون اټیکس ملټري اپریشن دا خو روان دي، خو چې د ستاسو کم آئیني او قانوني حق دی دغه نه یې محرومه کړی. چې کله قبایلي اضلاع په خیبر پښتونخوا کې مرج کېدل نو زموږ سره یې وعده کړې وه چې 100 اربه روپۍ به موږ ته سالانه راکوي. دا 100 اربه روپۍ دا څنګه کمیټ شوې وې چې دا به هره صوبه موږ ته 1% خپل ډیویزیبل پول نه راکوي. زما غیرتمندو قبایلو دا 3% جوړې دی. د 3% په نن ورځ باندې مطلب چې د 1% نه 140 ارب روپۍ جوړیږي، د 3% نه تقریبا 420 ارب روپۍ. دا 100 ارب روپۍ نه دي. که دا په هغه قانون باندې او هغه آئین باندې دی لاړ شي دا په نن ورځ باندې 420 ارب روپۍ جوړیږي. دا مونږ ته نه راکوي سالانه. 800 ارب روپۍ 8 سالو شو تقریبا جوړیږي، په دې کې مونږ ته صرف 168 ارب روپۍ راکړي، نورې روپۍ نه دي راکړي. زمونږ قبایلي اضلاع خو یې انتظامی طور باندې مرج کړه، فاینانشلی طور باندې نن هم مونږ نه یو مرج شوي، په خیبر پښتونخوا کې نه یو شامل شوي. ولې؟ ځکه چې په NFC کې چې قبایلي اضلاع په خیبر پښتونخوا کې مرج شي نو اوس د خیبر پښتونخوا شیر په NFC کې 14.6% دی، دا به 19% ته ورسي. مطلب تقریبا 4.5% به زمونږ د NFC شیر زیات شي. د دې مطلب دا دی زما غیرتمندو قبایلو چې مونږ ته به 560 ارب روپۍ دا سالانه ملاویږي. دا 560 ارب روپۍ دا ټولې صوبې او وفاق په خپل منځ کې تقسیموي. زما قبایلي ځوان، زما قبایلي ماشوم، زما قبایلي سیمه یې ترې نه محرومه کړې ده. چې زمونږ کومه جرګه جوړو نو هغه به چې کوم دي دغه مقدمه هم لړاوي انشاءالله تعالی. د دې سره سره زمونږ چې څومره سیاسي جماعتونه دي او د هغې پارلیمنټیرین دي، بله ورځ صوبایي اسمبلۍ کې ما ته راغلل، مونږ کېناستو ډسکشن هم وکړو. انشاءالله تعالی ډېر زر به په اسلام آباد کې زمونږ چې کم مالی حقوق دي، زمونږ چې کم نور حقوق دي د وفاق سره، په دوی باندې به یو غټ کانفرنس کېږي په اسلام آباد کې. همدغه ټول پارلیمنټیرین چې څومره صوبایي اسمبلي ده دا به چې کوم دی د نیشنل اسمبلۍ مخې ته احتجاج هم کوي او د ستاسو دا مقدمه به انشاءالله تعالی د دې نه بعد زور اخلي. په اخره کې زما قبایلو په دې یو خبره باندې ځان پوه کړئ چې همدغه موقع را بیا به زه کم هم یا به ډېر هم یا به در سره هم یا به نه هم، خو په دې یو خبره باندې مطمئن اوسئ چې زما د ضمیر قیمت د چا هغه پلار هم نشي لګولی. په دې یو خبره باندې مطمئن اوسئ چې د دنیا یو طاقت هم ما نشي هېرولی. زه په خپل موقف باندې ولاړ یم او انشاءالله ټول عمر به ولاړ یم. خو دا بیله زما ذمهداري نه ده، دا بیله چې کوم دي د ستاسو پارلیمنټیرین ذمهداري نه ده، دا د ستاسو ټولو مشترکه ذمهداري ده. دغه خلک چې کله په دې غرونو باندې رالیدل دا صرف په قبایلي سیمه کې نه رالیدل، دا چې کوم دي په سوات کې په ملکنډ ریجن کې هم راغلي وو، ټول ورته راووتل په څه روډونو باندې. ویل چې د ستا دا پالیسي نه منو، تاسو راواخلئ زما تقریرونه، تاسو ته هم دغه جړا او فریاد ما کول چې بیا یې در باندې راولي، بیا در باندې اپریشن یې کوي، بیا در باندې ډرون اټیک شروع کوي. راوځئ خدای لپاره خپل حق تپوس وکئ. خو بدقسمتۍ نه موږ راونوتو. وخت تیر شوی نه دی، اوس هم موقع ده. په هغه ټایم خو نه د ستاسو د نمایندګۍ څوک او نه د اواز اوچتېدو څوک و. اوس هم د صوبې وزیر اعلی چې کوم دی اواز اوچتوي هغه در سره ولاړ دی. تاسو ټول به راوځئ، ټول به ودرېږئ، نو هله به چې کوم دی امن راسي. ټول به ودرېږئ، نو هله به چې کوم دی د ستاسو حق تاسو ته میلاویږي.
دا د ستاسو ټولو ذمہداري ده چې تاسو به چې کوم دي د خپل حق تپوس کوئ خو که اوس هم راونه وتلی اوس هم د خپل حق دپاره ونه درېدی نو بیا چې څنګه دلته یو ملګري تپوس وکړه چې د کور په کور به هم جنګي بیا به د کور په کور به هم جنګي او بیا هم د خلاصین څوک نه وي همدغه موقع ده ودرېږو به انشاءالله تعالی زه درته دلته دا قسم خورم چې زه به درنه په مرګ باندې شاته کېږم د مرګ نه پهله به درنه نه شاته کېږم او د ستاسو هم دغه لوز پکار دی چې تاسو به راسره ودرېږئ زه د ټولو مشرانو کشرانو ځوانانو غیرتمندو قبایلو انتهایی مشکور او ممنون یم چې دلته راغلی ما ته عزت راکړو زما سره ودرېدلی یئ د پیله ورځې نه تر اوسه پورې زما سره ولاړ یئ زه د ستاسو په وجه باندې ډاډه یم او انشاءالله تعالی مخکې به هم همداسې یم که دلته په فوجي وردي کې د ستاسو چا بېزتي کړي د هغې دپاره درنه هم زه معافي غواړم دلته د ستاسو داسې ملمستیا نه وي شوې چې کوم تاسو قابل یئ په هغې باندې درنه هم زه معافي غواړم اوس انشاءالله د دې نه بعد د روټۍ بندوبست درته هم شوی دی ما ته پته چې تنګ شوي هم یئ ګرمي هم ډېره ده او انشاءالله تعالی دا ملاقاتونه به کېږي او دغه شی زه در سره واده کوم چې انشاءالله تعالی تر سره به یې رسوو انشاءالله تعالی ډېره شکریه مهرباني و ما علینا الا البلاغ